یو ساروی دی داغه 2 کاله پوره دي خو غاښونه نشته. غاښ د قربانۍ د ساروی لپاره شرط نه دی. غاښ د قربانۍ د ساروی لپاره علامت دی. چې غاښ راوختل د دې دا مطلب دی چې علامات پکې راغلي دي دا برابر دی 2 کاله شي. وس یو کس ته هغه وی چې زما سره ساروی دی غاښ نه دي کړي علامت پکې ښکارا نه دي خو په 2 کالو برابر دی قرباني وکړي. نو که چېرته دا خبره د سوداګر وکړه قرآن قسم یې راته پې وکړو نو مه یې منوله. سوداګر د خپل مال لپاره قرآن قسم کوي په ناجایزه باندې. نو د سوداګر په علامت پکې ښکارو د سوداګر نه یې واره کړي مه یې نه دي. هغه خو د خپلې روپۍ نغدۍ ستا قرباني که کېږي او که نه کېږي د هغه څه. وس کور والا دي ستا ګاونډ کې دي ستا کلیوال دي او هغه راته ووایي چې د دې څاروي 2 کاله پوره دي خو غاښ یې نه دي راغتلي. اگر که قرآن قسم درته پې نه کوي ذمواري والي واله دې قرباني پې ټیک دي. دې اکثر پته چې دی نارینهو ته نه ځکه نارینهو کار هم په څاروو کې نه دا اکثر زنانهو ته پته نه وي دا زمونږ دا غوا چې دا دی دا بچی چې کېدو نو دا د 13 کال نه دا بل کال د غټ اختر نه 3 ورځې مخکې شو. نو دا اختر چې اوس راغی نو 2 کاله څه 2 نیمې ورځې پوره شو نو اوس قرباني پې ټیک ته برابر ده. که یو څاروی یو غوا یا میږه لنګه شوې وه د غټ اختر په 4مه ورځ باندې او چا واغسته ولاله یې کړه ذبحه یې کړه په دې کې د دې ټیم نه دی پوره دغه 2 کالو کې یو ورځ به کم دی قرباني نه ده شوې قرباني پې نه کېږي. که چېرته د غټ اختر په 3مه ورځ باندې یا په 2مه ورځ باندې یو څاروي بچي زیږولی او هغه بچي خرڅ کړی شو چې د دې 2 کاله پوره دي او دغه څاروي ذبح کړی شو د اختر په 1 ورځ باندې دا کس قرباني نه شوې دوباره وي. وس که چېرته په 2مه ورځ باندې یا په 1 ورځ باندې دغه څاروي دا بچي زیږولی دی او د دا څاروي واغستو د اختر په 2مه یا 3مه ورځ باندې ذبح کړو قرباني ټیک ته برابر. دا ګوره دې ته سوچ پکار دی. تاسو ته ما وایي چې غاښ راختل شرط نه دی دغه علامت دی چې او غاښ یې راختلي برابر. نو په غوا وایي میږه سانډه کې 2 کاله شرط دی دا به لازمي 2 کاله. وس بیزه او پیسې دي دې دپاره 1 کال شرط دی دا به 1 کال وي. که چېرته 1 کال کې 1 ورځ هم کم وه 2 ورځې کمې وي قرباني مې نه کېږي. وس دا ګډ او ګډه که چېرته ګډ یا ګډه د کال وه قرباني پې ټیک ده خو که چېرته دا د 6 میاشتو وه ګډ یا د 6 میاشتو یا ګډه د 6 میاشتو وه یا د دې نه لږه په بره وه خو د دې نه کمه نه وه د 6 میاشتو ده او دا تا د بلې ګډې سره یا ګډ سره ودروله او د کال ګډو بل یا ګډه وه د هغې سره یې مقابله کوله په وجود او په غوښه په قد و قامت کې نو قرباني پې ټیک ده قرباني پې کېږي. خو ګوره دا په بیزه او په پیسه کې دا خبره نشته دا صرف په ګډ او ګډه کې ده. بیزه چې د کال نه کم وه یا پیسه د کال نه کم نو قرباني پې نه کېږي. دې دپاره به دا لازمي یو لنډه قاعده ځان سره یاده کړه. اکثر خلک چې دی نو تپوسونه کوي هلکه څاروی اخلمه لږ خوږ دی ډېر خوږ دی دا دي پلانکې ځای مات دی ډینګې ځای مات دی قرباني پې کېږي که نه کېږي. چې څاروي ته واغستو او عام زخم دی پکې سزی وتی راوتی لکه نور نه. اوس یو څاروی دی د هغه اخکر مات شوی دی د مونډه وتی دی هغه تیغې مات دی دې باندې قرباني نه کېږي او کیسه ختمه ده. خو یو څاروی دی خېټه یې شلېدلې ده سر یې مات شوی دی خوا یې ماته شوې ده غولانځ یې خرابه شوې ده خوله یې خرابه شوې ده او هغه څاروي ته اخلي چې دې باندې قرباني کېږي که نه کېږي. که چېرته د دغې څاروي دا زخم دوره و چې دا څاروي ناکامۍ طرف ته روان کړی و دې ټپه و دې د خوراک نه وباسلی و دې د ګرځېدو نه وباسلی او نور هم خرابه و نو دا اوس داسې زخم دی چې په دغې څاروي باندې اوس قرباني ټیک نه ده. اوس داسې زخم دی چې یو څاروي کې راغلی دی پر هر دی پکې زخم جوړ شوی دی
خو هغه زخم رغېدو طرف ته روان دی څاروي ترې نه خرابېږي نه ټپېږي نه خوارېږي نه اوس دغه زخم چې دا کم دی خیر د قرباني پکې اوس د احکر مسله جدا ده د سترګو مسله جدا ده سترګې د څاروي نه ووتې دواړه سترګې دې وتې قرباني پې ناټي کې برابر نه ده یو سترګه ترې نه وتې ده خیر دی قرباني پې کېږي یو سترګه ترې نه وتې هم نه دواړه پورې دي خو په یو کې نظر شته بل کې نشته هم پې قرباني کېږي دواړه سترګې پورې دي خو دواړه سترګو کې نظر کم دی نو هم پې قرباني کېږي خو دواړه سترګې پورې نشته یا دواړو سترګو کې نظر نشته قرباني پې ټیک نه ده قرباني پې نه کېږي